د 10000 روپو میسج موږ ته راغله ده، موږ ته به دا روپۍ ملاوي کنه ملاويږي، یا د 15000 روپو موږ ته میسج راغله ده دا روپۍ به ملاوي کنه ملاويږي. ځکه چې موږ دکاندار لاړ شو نو هغه موږ ته وایي چې دا روپۍ ستاسو په اکاونټ کې نشته. دغه شانتي 8171 کم ویب سایټ چې دی نو هغه کار نه کوي. د دې په باره کې زیاتره کسان تپوس کوي ځکه چې څو ورځونه هغې کار پرېښودی دی. نو هر یو کس دا تپوس کوي چې موږ به خپل اهلیت چې دی دا به څنګه چک کوو یا خپلې روپۍ چې دی دا به څنګه ګورو، ځکه چې دغه ویب سایټ چې دی دا کار نه کوي. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده، د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي، او دا لایک شیر پرېږدئ نو دا د ویډیو چې دی دا لازم ورکوئ. نو ځینې کسان دا تپوس کوي چې موږ ته د 10000 روپو میسج راغلی، ځینې وایي د 5000 روپو میسج راغلی. ځکه دا 2 پروګرامونه دي، یو د وزیر اعظم پروګرام دی، یو د وزیر اعلی پروګرام دی. لکه یو په خیبر پښتونخوا کې چې دی هغه خالي میلاویږي هغه 10000 روپۍ دي. دغه شان په ټول ملک کې چې میلاویږي هغه 15000 روپۍ دي. د هغې 15000 روپو میسج چې دی هغه به تاسو ته د 9999 نه هغه میسج راځي. دغه شانتي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هغه میسج چې دی هغه به تاسو له راځي د 8558 نه چې دی دا میسج به تاسو له راځي. لکه د 8 او 2 پنځونه او 8 نه چې دی د دې نه به دغه میسج تاسو ته راځي. نو ځینې کسانو ته دغه میسج چې دی دا راغلی دی، د دغه نمبر نه والا میسج راغلی، خو هغه چې هلته کې لاړ شي هغه وایي چې دا روپۍ ستاسو په اکاونټ کې نشته. د دې نه مخکې موږ ته یو کس چې دی هغه کمنټس کړی هغه دا لیکلي وایي زه هلته لاړم هغه وایي دا روپۍ نشته. خو کله چې ما خپل میسج وکتو نو په میسج کې زموږ د شناختي کارت نمبر چې دی هغه بدل دی او دلته کې موږ ته میسج چې دی دا راغلی دی. لکه میسج راغلی دی او د شناختي کارت نمبر چې دی هغه پکې زموږ نه دی. نو د شناختي کارت دا نمبر پکې د دې د وجې نه ستاسو نه دی چې تاسو رجسټریشن نه دی کړی. رجسټریشن چې چا کړی دی نو هغه پکې ستاسو نمبر چې دی دا وراچولی، یا په غلطۍ وراچولی دی یا ستاسو په خاندان کې څوک و چې هغه له ستاسو نمبر ورتلو او ستاسو نمبر چې دی دا یې وراچولی دی. نو زیاتره داسې کسان دي چې هغه د دې پروګرام دپاره ایل دي. دغه 10000 روپۍ چې دي دا به ورته هم میلاویږي، دا 5000 چې دي دا به ورته هم میلاویږي. خو هغو نمبر هلته کې چې دی هغه غلط ورکړی دی. کومو کسانو چې غلط نمبر ورکړی نو هغو ته میسج نه راځي. نو دلته کې دې ته بیا پته نه لګي چې دا روپۍ به موږ ته میلاویږي که نه میلاویږي. نو نمبر لاول وګورئ چې تاسو نمبر د چا ورکړی د هغه موبایل وګورئ، نو هغې ته به دغه میسج راغلی نو تاسو ته به دغه روپۍ میلاو شي. د 5000 روپو هغه به تاسو د بېنظیرې د پروګرام دپاره چې کومو کسانو رجسټریشن کړی چې هلته کې تاسو کوم نمبر ورکړی نو په هغې باندې به راځي. او د ګنډاپور هغه 10000 روپۍ چې دي د هغې دپاره خو تاسو په شناختي کارت چې کوم نمبر لیکلی هغه په دغه باندې راځي. خو ځینې کسان دا تپوس کوي چې 8171 ویب سایټ چې دی دا کار نه کوي. کوم کسان چې دا تپوس کوي چې 8171 ویب سایټ چې دی دا کار نه کوي نو د هغو له طرفه دا وینا ده چې دا موږ اپډیټ کوو نو د دې د وجې نه چې دی دا ځکه دا کار نه کوي. لکه اوس چې تاسو ګورئ نو هغه کولاویږي نه. خو که د دې نه مخکې تېره شوی حکومت تاسو وګورئ په هغه وخت کې چې دی به مکمل کار کوو، لکه ټایم په ټایم به دی اپډیټ وو. که تاسو به روپۍ راواغېستل نو ډایرکټ په تاسو ته میسج چې دی هلته کې به هغه هر سره چې دی هغه به اپډیټ شو. چې تاسو به وکتل نو میسج به تاسو ته راتلو نو هلته کې به یې لیکلو چې تاسو په فلاني تاریخ باندې چې دی خپلې روپۍ راغستې دي. اوس چې دی د دې کال یو نیم کالو شو چې دا شی اپډیټ کېږي نه. کله اپډیټ شي کله پکې قسمه قسم مسلې راځي، کله زړه ډېټا ښایي، ځینې کسانو ته اهل ښایي، بیا لږ ورځې پس چې دی بیا ورته وایي تاسو نا اهل یې د دې لپاره. نو داسې قسمه قسم مسلې چې دی دا پکې راځي. نو دا ټول د حکومت غلطي چې دی دا راغوره، ځکه چې هغه به دې باندې کار نه کوي. د دې نه تېر شوی حکومت چې دی که کومو کسانو په هغه وخت کې چې کړی هغو ته پته لګېدلې چې کله تاسو روپۍ راایستلې نو تاسو ته هم پته لګېدله چې موږ په فلاني تاریخ باندې چې روپۍ راایستلې. نو په هغې کې به دوکه دا نه کېدله که تاسو به یو ځای کې ګوتې لګولې او په دوکه به ستاسو روپۍ چا ایستلې نو تاسو ته به د هغې تاریخ پته وه چې په دې تاریخ زموږ روپۍ راوتلې دي او موږ ته روپۍ نه دي میلاو شي. نو تاسو به په عکس پسې تلل چې په دغه ځای کې موږ ګوتې لګولې او موږ ته دا روپۍ نه دي میلاو شي. نو اوس چې دا کار نه کوي نو د هغو له طرفه دا وینا ده چې دا اپډیټ کېږي. اپډیټ کېده خو دا دی چې هغه په یو ساعت کې اپډیټ کېږي. خو د هغو له طرفه چې دی دغه وینا شوې ده. کومو کسان د دې په باره کې تپوس کوو او کومو کسانو ته چې میسجونه راغلي دي او نمبر پکې غلط دي نو وګورئ دا شناختي کارت به ستاسو په رشته دارو کې د چا نو هغه ته یې ورسوئ چې هغه به دغه باندې خپلې روپۍ چې دی راوکاږي. یا تاسو د رجسټریشن په وخت کې کوم نمبر ورکړئ هغه نمبر چې دی هغه چک کړئ او خپلې روپۍ چې دی راوکاږئ. که نه د 29 رمضان نه وروسته چې دی دا روپۍ به بیا تاسو ته نه میلاویږي او دا به واپسي د حکومت په خزانه کې چې دی دا به جمع کېږي.